د شونډو مخارج دوه مخارج دي او څلور حروف دي ادا کېږي. د هغې نه مخکې د شونډو تقسیم او نقشه. د شونډو تقریبا څلور حصې دي. یو بحر الشفت دی، بحر لون ځای ته وي، دا چې شونډې بندې شي او دننه ټوله لمده حصه پاتې شي، دغه ته بحر الشفت. او بر الشفت، بر اوچې ته وي، یا ظهر الشفت، دا بار ښکاره حصه چې شونډې بندې شي او د بار د مخ د څرمنې نه شروع شوې ده او شونډې د ښکار د بار نه چې ښکاري. او وسط الشفت درمیان د شونډو، نو د شونډې چې په کوم ځای باندې ملاویږي، دا بره شونډه چې په لاندې شونډه په کوم ځای جنګېږي، دغه وسط الشفت دی. او بطن الشفت د شونډې خېټه، نو د اوچې او د لمدې چې دا کم بارډر دی، د اوچې د لمدې شونډې کې بار حصه اوچه ده، دننه لمده ده، د دې په دې منځ کې چې کم بارډر دغه بطن الشفت د شونډې خېټه. او د تلاوت په دوران کې، د خبرو په دوران کې دا شونډې دوه چلونه کوي. یو ته وي انضمام الشفتین، انضمام ناتمام ګول کېدو ته وي، لکه موږ چې په واو کې وایو قالو، دا انضمام الشفتین ناتمام ګول کېدل. او یو انطباق الشفتین، انطباق جنګېدو ته وي، د دواړو شونډې ملاوېدل څنګه چې په با او میم کې ملاوېږي، دغه ته انطباق الشفتین. دې نه پس د شفوي مخارج او شفوي حروف به وایو.